السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو بخیر. د فلایټ په حواله سره تاسو سره لږ معلومات شیر کوم. ما ته په انستګرام باندې ډیرو مرګرو میسجونه کړو چې عمر باید د فلایټ په کلو اوپن کې ګوره دا نه د ټریول ایجنسو کار دی نه زمونږ کار دی. دا د وزارت داخله او د ګورنمنت اف سعودي عربیه حکومت کار دی چې هغه په دې باره کې فیصله کوي. خو زه تاسو ته دا وایم د خپل علم مطابق چې د 29 نه مخکې تاسو یو ټیکټ هم اخلئ. ځکه چې پرون ما په فیسبوک باندې د یو ټریول ایجنټ پوسټ ولیدو چې هغه وایي چې یاره د ریاض نه زما په خیال سره د ملتان یو ټیکټ په 1800 ریال ون سایډ. نو دا خلک څه کوي ورونو؟ دا خلک په دغه موقع د ذخیره اندوز خو دا موقع د پاکستان خو بیا دا چل کوي چې کله څه مجبور راشي نو په دې وخت کې هغه ګټه کوي. نو د 29 پورې چې فلایټ شته نو ته ټیکټ ولې اخلي؟ اوس پوینټ طرف ته راځو. اوس د 29 نه پس بیا ټیکټونه ټریول ایجنټس مرګري دي هغه سره ما رابطه هم وکړه او تاسو به اورېدلي مې د 29 نه پس ټیکټونه ایشو کیږي. 29 نه پس ګورنمنټ اجازت ورکوي که نه ورکوي دا به انشاءالله 2-3 ورځو کې پته ولګي. خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې د 29 تاریخ پورې که تاسو پاکستان ته د خیره څه چوټۍ باندې تلل غواړئ الله مو روغ موټ ورسوه ټول مسافر نو تاسو داسې کار وکړئ چې د 29 تاریخ پورې تاسو بالکل ټیکټ وانخلئ. ټیک شو د خیره سره او امید دی انشاءالله چې الله رب العالمین به رحم وکړي او حالات به د خیره سره نارمل شي. ټیک شو جی.